الکه پنسی اوچتی کا دغه سمولا نیما ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د چاته پرېښوده دی باندې به انګریز عمل کوي دی باندې به یهودي عمل کوي په دې باندې به عیسائی عمل کوي که په دې باندې به هندو عمل کوي هغوی به د انډیا نه راځي هغوی خو لګیا دي زما د حضور صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوي لګیا دی ولې ګستاخي کوي موږ د محبوب طریقې پرېښودي هغوی زموږ په محبوب باندې وار وکړو که موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې عمل وکړو او خپل پیغمبر ته په حقیقت کې پیغمبر وي داسې ډېر هندوان الله د تورو د لاندې کړي دي داسې ډېر هندوان الله د نیزو د لاندې کړي دي داسې ډېر هندوان او داسې ډېرو مشرکانو نه الله فرشتې را لېږلي او دا سټونه ترې غورځولي دي خو لیکن نن الله موږ ته ګوري چې زما دا مسلمانان څه کوي په دوی کې څومره ایمان دی قرآن لګیا دی د قرآن بې عزتي را لکوي ولې مونږ خو قرآن پرېښی دی په قرآن باندې به څوک عمل کوي قرآن هم پرېښی د محبوب طریقه هم پرېښی او د انګریز طریقه باندې رواني صیبه دې وجې نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل کوي د ده مثال داسې دی چې لکه د نوح علیه السلام په کشتۍ کې دی ورخوتو او بچ شو د ده مثال د زندګۍ داسې دی چې لکه دی د نوح علیه السلام کشتۍ ته وخوتو کشتۍ ته چې څوک وخیږي خو بچ شي که نه د اوبو نه بچ شي نو وایي چې د نبی علیه السلام سنت طریقې هغه د نوح علیه السلام کشتۍ ده که څوک وروختل بچ پشي او که څوک ورونختل نو هغه به تباه و برباد شي جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي وایي چې ما لس کاله ما سره یو خپل مرید تیر کړل سو کالا لس کالا راته وی حضرت زه به تاسو نه لاړ شمه ما خو لس کال تاسو سره تیر کړه چېرته ځې یاره زه زما ما خو تاسو نه هېڅ کرامات ونه لیدل هېڅ خوبي هغه یوه خوبي مې ونه لیده جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته فرمایي یا د خدای بنده لس کاله دې ما سره تیر کړل زما یوه طریقه د سنت خلاف ما ته وښایه لس کاله مې درڅه تیر کړ وایي جی بلکل لس کاله کې تاسو یوه طریقه هم د سنتو خلاف نه ده کړې وایي نور کرامت ته څه ته وایي کرامت دا نه دی چې لس کاله زما زندګي د محبوب صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تیره شوه بایزید بستامي رحمت الله علیه فرمایي وایي چې ما مجاهده د نفس سره کوله وایي بهترینه مجاهده را سره دا ملاو شوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مې عمل کول شروع کړل نو زما د نفس سره د ټولو نه غټه مجاهده هغه دا وه زما نفس دې ته نه تیار چې زه دې زندګي تیره کړمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې وایي عالمان فرمایي وایي نفل کولو ته به نفس تیار کې نفل ته نفل به د سره ومني سنت طریقې ته نفس تیارول دا ګران کار دی چې ته سخت تږی او چې زه خیر دی او دقه وخت کې وایي چې نفس قلار شه په ناسته وبس کم د محبوب طریقه مې ده بسم الله ویم د محبوب طریقه مې ده په درې سایز کمه د محبوب طریقه مې ده اوبو ته نظر اچوم د محبوب طریقه مې ده په رڼا کې اسکم د محبوب طریقه مې ده صلی الله علیه وسلم زما عزتمندو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه داغوی یو جدان شانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د یو ځل هجرت کو د مدینې نه د مکې نه حبشي طرف ته روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چرته ځئ وایي جی تاسو نه مې اجازت اخیستې زه حبشې ته وایي ښه نو چې دی ووتو د مکې نه لار کې ورسه یو کافر ملاو شو ورته وایي یا ابوبکر چرته ځې ورته وایي چې یاره دقه شانتې تنګ رالم د دې خلکو نه باقي زه ځم دا مکه پرېږدم او ځم حبشې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کوم صفات موجود وو مکه طریقې په ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې موجودې وي ګورئ د الفاظو ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته اگه هندو وی کافر وتحمل الکلا
اے ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته خود دومره صفاتو خاوندی چې د خلکو بوجونه اوچته وتکسب المعدوم او ته خو پخپله ګټه کې واغه په خلکو باندې خرج کې تقرئ الضيفا او ته خو عزت ورکې ملمنو ته وتعين على نوائب الحق او ته خپل پیسې رالی او په نیکانو خلکو باندې او د نیکانو خلکو تعاون کې خرج کې ته خو د دومره صفاتو خاوند دی تا ته به څوک څه وایي ته ولې تنګ راغلی همدغه صفاتو ته ګورئ زما عزت بندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې پیلنۍ وحی راله کور ته راغی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي زملونی زملونی په ما باندې ړچ راغلی یره راغلی ده ما د پاسه کمبل واچوه ما سره د دې خپل نفس خطره ده چې هسې نه زه وفات شمه خشیت علی نفسی دقه الفاظ نبی علیہ السلام ته خدیجه رضی الله عنها ویلیو ورته وی کلا اے نبی علیہ السلام دسه هیڅ کله نشي کېدی انک لتصل الرحمه تخصل رحمی ساتي د رشتہ دارو قدر کې وتحمل الکلا د خلقو بوجونه اوچته وتکسب المعدومه او ستا خواته چې څوک راشي تخپل پیسې ګټي او پاغي مانی خرچه تقرئ الضيفا د ملمنو خیال ساتي اور دغه شانتی وتعین علی نوائب الحق او پیسې ګټي او د نیکانو خلقو سره تعاون کې سبحان الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه چې کوم خدیجه رضی الله عنها غته بیان کړه دغه خبر یو کافر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته بیان کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله هجرت کو د مکې نه مدینې ته کله چې مسجد قباء ته ورسېدل د سحر ټیم دی غالبا ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام دوانه روان دي خلق ورته لارې لره ووتل استقبال دپاره خدا پته نه لګي چې په دې کې پیغمبر څوک دی لباس یو شان تلل یو شان خبری یو شان مخ مبارک یو شان پرخ نشي کېدی چې په دې کې پیغمبر څوک دی او په دې کې امتی څوک دی نبی علیہ السلام ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ډیر زیات ستړي شوي سفر هم شوی غار کې مو وخت تیر شو اوس خلک ډیر زیات دي او چې تاسو سره لاس میلاوي نو نور به تاسو ته تکلیف میلاو شي نو لہذا ستاسو په ځای به زه لاس میلاوم او تاسو وروسته شئ هغه وی ډیره ښه ده ابو بکر صدیق رضی الله عنه راوړاندې شو خلکو سره لاسونه میلاوهل هغوی مو سره لاسونه میلاوهل هغوی وی ګینې دا پیغمبر دی خو چې څه وخت شو نور راتی شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل صادر مبارک را واغستو او د ځان د پاسه واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ شو دا سوي تاسو کې نه چې د نور دی چې زما سورې پتا سوي چې نور تاسو نه وخی دغه وخت کې خلکو ته پته ولګي ته چې او ابو بکر صدیق رضی الله عنه امتی دی پیغمبر خدا لاندې دی پیجنګلو نشو کېده سیبا پیجنګلو چا نشو کوله پته ولګی دا چې امام خو یو دی مقتدی دا بل دی پیغمبر دا یو دی امتی دا بل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وروسته خلکو ته پته لګیده چې دا پیغمبر دی ولی ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې طریقې وی ټولې ورکې موجود وي سیرت یو شان صورت یو شان نبی علیہ السلام فرمایا ابو بکر د ټولو صحابه حق می ادا کو په دنیا کې می بدلا ورکا غستا بدلا نشم ادا کوله طالب الله جل جلاله په خپل بدلا درکې په آخرت کې